کړی سما په پوکي او برکات سرو غرمو اخیست یم سورې د بڼ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. سورة بقرة دویمه حصہ شروع ده چې په هغې کې اثبات د رسالت او په هغې باندې یو څو شبهې اعتراضونه واردېږي د یهودو طرفه د کفارو، نو د هغې چې دی جوابونه کوي قرآن کریم. یو شبهه چې دا قرآن موږ نه منو ځکه چې دا جبریل علیه السلام دا دروړي دی زموږ دشمن دی. نو د هغې جواب مخکې تېر شو. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته. څوک چې د الله یعنې د الله د ملایکو دشمن یې د رسولانو د جبریل د میکایل، یقینا الله د هغه دشمن دی. دلته دویم اعتراض، دویمې شبهې جواب او د درېیمې شبهې جواب. یو شبهه دا ده چې دا وخت کې یهودو دې به چې سلیمان علیه السلام ته بد رد وی، ای به چې دی خو ساحر او نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وایي چې تاسو دغه صفت کوئ او تاسو وایئ چې دی نبي دی. نو د هغې جواب دلته ذکر کېږي. دویم سحر، دی وایي چې سحر چې دی دا خو فرشتو خلقو د ښودو او دا جایز دی، او تاسو وایئ چې سحر جادوګر، سحر ناجایز دی او جادوګر کافر دی. نو څنګه چې د فرشتو هغو سحر ښه خلقو دی، د هغې جواب کېږي. واقعه داسې ده مختصرا چې سلیمان علیه السلام مخکې سحر جادو، نو سلیمان علیه السلام ولګېده، ساحرانو کتابونه یې راټول کړو او دا یې چې دی د خپل تخت لاندې دفن کړو. سحر چې د دنیا او یې ختم کړو. وروسته چې کله سلیمان علیه السلام بیا وفات شو، نو شیطان چې د انسانانو شکل کې راغی او خلکو ته یې وویل چې سلیمان علیه السلام باچهي دا خو په سحر باندې چلېده، ځکه د هغه د تخت لاندې دا ځای تاسو پوه وکړئ ټول دغه سحر پروت دی. خلکو چې هغه بیرته کړو هغه صحیفې، دا چې دی دغه کتابونه چې د سحر ځای بیا راوباسه. نو خلکو کې سحر بیا شروع شو. دویم قول دا دی چې د سلیمان علیه السلام کاتب و، هغه به لیکل کول، بیا به یې دغه لیک چې دی دا به یې د تخت لاندې په ځمکه کې ښخاوه. کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، شیطانانو لږې دا راوباسل او په دغې باندې چې دی د سحري کلمات یې ولیکل او خلکو ته یې دا مشهوره کړه چې سلیمان علیه السلام حکومت هم په سحر چلېده. نو سحر ډېر زیات شو. خلکو به بیا چې وحي کې په سحر کې فرق نشو کولی چې کوم د الله خبره ده کوم سحر دی. دې د وجې نه دوه فرشتې الله بابل ښار ته راولېږلې. بابل ښار چې دا یا په عراق کې دی یا په نور سیمو کې یا په مغرب کې دی، مفسرینو
هغې څو زیونه ویلي هغه فرشتې راغلې او خلکو ته چې دی دا ښوده چې دا سحر دی او دا وحي ده دغه خلک هغو به چې دی د فرشتو نه دغه سحر به یې زده کو علم به یې ترې زده کو د نفي لپاره او هغې به یې چې دی بیا رواني کول سحر به یې خلکو کو ښځه خاوند یو بل نه به یې جدا کول واتبعوا ما تتلو الشياطين تعبیر شروع دا سوچ دوستو به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د باچای سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان کفر نه کړی سلیمان علیه السلام دا ردی شپې جواب ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی دی کفر یعنی سحر يعلمون الناس السحر چې ښودنه به یې کوله خلکو ته د جادو سحر دې کې یو اثر دی پټ نو دا جادوګر کاهنان شیطانان چې دي دا دوی ته خبرونه راوړي بعضې که حدیثو کې راځي چې شیطانان یو بل له بعضې کیني بره خېږي اسمان ته هلته نږدې شي بره څه خبره کېږي هغه نیمه واوري نیمه وانه اوري بر نه الله په فرشتو په ذریعه باندې په ستورو باندې وولي او دیو چې ښکته راشي نو یو نیمه خبره اورېدلې کاهن په غوږ کې وکړي بیا چې کاهن ساحر هغه خلکو ته وایي چې یاره زه په دې پوهېږم په دې پوهېږم او دارنګې سحر جادو دا یو علم دی خلک هغه زده کړي بیا هغه چې دا ټول کفریات باندې بنا دی هغې کې د سړی د ایمان نه وځي چې د ایمان نه وځي دغه سحر زده کړي نو بیا په سحر کې خپل یو اثر دی اثر هغه به چې الله یې خیر خو الله ویلي د سحر نه ځان بچ کړي لکه زهر دي زهر سړی وژني نو دغې نه خو منع فرمایل الله چې دا شي نه چې تاسو ته ضرر رسي دا مه خورئ خو اثر په هغې کې د الله طرف نه دی ساحر دی کافر دی چې اعتقاد د دی چې دا سحر دا چې دی جایز دی او خلکو باندې سحرونه کوي ناروا سحرونه خلک چې په فتنو کې اخته کوي دا سړی چې دا کافر دی کاهن ساحر او حدیث کې راځي څوک چې کاهن خوا لاړو نو دا کفر وکړو په هغې باندې چې کوم په نبي صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی یعنې د قرآن نه انکار وکړو د نبي صلی الله علیه وسلم دین نه انکار وکړو په دغه باندې یقین وکړو په کاهن په ساحر او دا سحر او جادو دا نن سبا چې دی په دې علاقو کې په پاکستان کې خصوصا په انډیا کې بنګلادیش کې دا زیات دی ساحر چې دی دی به د مسلمانانو په مقبره کې هم نښه کوي تفسیر فتح القدیر کې هغه چې دی تفسیر ذکر کړی اخر کې وایي چې ټول ائمه دا قول دی چې ساحر دی مسلمان نه دی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او دا غصه چې نازل کړي شوي په دوه ملایکو په بابل ښار کې هاروت او ماروت چې نومونه یې وي دغه دوه فرشتې چې راغلې وي نو په دې کې هم بیا خلکو غلطې قصې مشهورې کړي دي او بعضې چې دی بعضې مفسرینو هغه قصې لیکلي دي بعضې سندونو ته چې دی ټیک هم ویل دي لیکن صحیح قول دا دی چې امام ابن کثیر دارنګې فتح القدیر داسې نور تفاسیرو کې لیکلي چې دغه ټول اسرائیلیات دي هغه قصه خلک داسې فکر کوي چې هاروت او ماروت دا په
زهرا نومي جنۍ وه چې د فارس وه هغې باندې مین شو او دوی چې دی بیا د هغې سره بدکاري وکړه او بیا چې دی الله ورته وي چې تاسو د دنیا عذاب غواړئ که د آخرت غواړئ دوی موږ د دنیا غواړو بیا چې دی الله په بابل ښار کې یو کوی دی هغې کې ژوندي کړي دي د قیامت پورې نور روایت پکې وشته خو دا ټول روایت بې اصله دي په دې کې حدیث مرفوع متصل د نبی صلی الله علیه وسلم نه نشته صحیح دا چې دا هاروت ماروت دا د الله د طرف نه ملایکو او دا راغلي لپاره د امتحان وما يعلمان من احد خدای نه کوله دوی چاته حتی دې پورې یقولا چې ویل انما نحن فتنه یقینا منګه امتحان یو فلا تکفر تاسو مکافر دی فاذا كل جادو باندې جادو فيتعلمون فاذا كل بني منهما الذي بعضنا ما يفرقون به هغه چې تفریقه ویره وسته جدای ویره وسته پدې سره بین المرء وزوجه په میند سړی او د ښځې کې حدیث کې راځي چې شیطان به یو ځای کې ناسي او بیا چې د شیطانان راټول کي یو د کارګزاري دی او تا څه چلو کو تا څه چلو کو یو وای ماده چلو کو بل وای ماده وای تا یې څل نه کړي یو به راشي وای ما خو د خلیا د خبر په منځ کې چې جګړه جوړه کړه او یو بل نه جدا شو وای تا ښه کار وکړ نو دغه چې جادوګر نن سبا داسې کوي کوډې منترې جادو دا خلک کوي او دا ناروا دي په دې باندې یقین کول او دا چې په خلکو باندې کول ناروا کارونه دي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله او نو دي ضرر ورکوونکي په جادو سره چاته مگر په حکم د الله جادو شته سحر شته حقیقت شته اثر پکې شته دا صحیح قول دی قرآن نه ثابت دی او د دې د ټول د پراخي د سورتونو راغلي دي لبیب بن عاصم هغه جنابو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سحر کړ او دا صحیح روایت دي څوک چې د سحر نه انکار کوي نو د حقیقت نه انکار کوي او د قرآن نه انکار کوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې سحر شو او نبی صلی الله علیه وسلم باندې اثر نه وکړي مگر معمولی بدن ته چې نقصان وسو یعنی دا باندې تبرع کړی و داسې معمولی نقصان چې نبی صلی الله علیه وسلم ته داغه بدن مبارک د چې رسول معمولی اثر باندې کړی دا اثر په دې سحر کې دم د الله طرف دی په چا باندې الله وغواړي چې اثر وشي چا باندې وغواړي ونشي نبی صلی الله علیه وسلم عقل بالکل سلیم هغه علم وحی قرآن بیانېدل هر څه برابر لیکن معمولی تکلیف په بدن باندې راغلی دا انکار کول دا د اهل سنت والجماعت نه خلاف دی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إذ تقول بدي ما شيء يضرهم جزاء بوكليت ولا ينفعهم أو نفعنا رسول ديتا ولقد علموا لمن اشتراه يقينا به آسمني لمن اشتراه وشاش واقستو جادو لرا ما له نميد ربا في الآخرة باقرة من خلاق صبرخا سخلاصه ولبئس ما شروا به أنفسهم او ډېر بد دی اثر چې دوی غوره کړو په هغې باندې نفسونه خپل چې خرڅ کوي کړو خرڅ یې کړو په هغې باندې نفسونه خپل یا غوره کړو لو كانوا يعلمون ارمان چې دوی پوهېدلی ولو انهم آمنوا واتقوا په دې کې دعوت د ایمان ده او دعوت د توبې ده په دې آیت کې ولو انهم آمنوا اکو جلبی ایمان نوڑے وے و تقاو زانی ساتر وے دا شرکنا دا جادنا لمصوبت من عند اللہ خیر خمخابت لوا دا طرف دا اللہ نورا لو کانو یعلمون